أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقادم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. सूरत तौबा के د سالورو ډلو بیان کو د مشرکینو د اهل کتابو د منافقانو او د مؤمنانو کمایاتونه چې شروع دي په دې کې د منافقانو نخې او صفاتونه خي مخکې موږ ویلو چې تقریبا دریش پیته صفاتونه د منافقانو په دې صورت کې ذکر کړي. دا منافق به ته په دې صفاتونو په دې نخو باندې پیژنې. قرآن د مؤمنانو صفاتونه هم ذکر کړي د دې لپاره چې د مؤمنانو د صفاتونه ځان کې راولا. د منافقانو صفاتونه دې له ذکر کوي چې د دې نه ځان بچ کا. دغه شان د کافرانو صفاتونه هم قرآن ذکر کوي چې دا ځان کې مراوله. د منافقانو د کافرانو صفاتونه ځان کې مراوله او د مؤمنانو صفاتونه ځان کې راوله دا خپل کا. نننی سبق کې د منافقانو بل نښه ذکر کوي. د منافق نښه دا ده چې د ښه کار نه پاتې شي نو دی به په هغې باندې خوشحاله. د مؤمن نښه دا ده چې دنه د ثواب کار پاتې شي د نیکای کار ته نه پاتې شي نو دی خپه. بل طرف ته منافق هغه چې د ښه کار نه پاتې شي نو دی په پاتې کېدو خوشحاله. دا منافقان دی پاتې شو د جهاد نه. نبی علیہ السلام او صحابه تلیو او دی ځان رسته کړی او پاتې شو. پاتې کېدو باندې دی خوشحاله. جهاد کول په مال او په نفس سره دای بد ګڼل. دا بله نښه د منافق به ذکر کی چې منافق په دین باندې مال لګول بد ګڼي، په دین کې ځان کاړول بد ګڼي. دارنګې منافق دی په سخته کې ملګرتیا نه کوي. دی به ستا په راته کې ملګری، په سهولت کې به د ملګری او چې کله حالات مشکل شو سخته راله نو دی به بیا خپې وباسي. خپله هم به ځان پاتې کوي او بل ته به هم وایي مکو دا کار مکو، ګوره ډېره سخته ګرمي ده. وقالو لا تنفروا فی الحر. دا جنگ تبوک په ګرمای کې شو، د ګرمای موسم و، سفر هم ډېرو. نو دې منافقانو دی به وی موږ ګرمي ده وی مه ځئ سړی جهاد له مه ځئ. منافق به خپله هم د کار نی او بل به هم د کار نه وباسي. سخت له به دی ځان نه ورکوي. الله پې رد کوي او جواب ورکوي قل نار جهنم اشد حرا. د جهنم اور سخت په ګرمای کې، د دنیا دا ګرمي بلاسي. د جهنم اور په ګرمای کې د ګرمای په اعتبار سره ډېر سخت دی.
بیا د منافقان لا یره ورکوي دی که خاندي او خوشحالیږي نو دا خوشحالي به لږ وختي او خفګان به ډېر وختي بیا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا الله دې وایي ودې خاندي الله وایي ودې خاندي لږ او به جاړي ډېر دنیا کې خدای دا منافقت کوي او په دې خوشحاله دي خو نتیجه به ردی ډېره خراب راوځي سزا به ورته ملاویږي جزاء بما کانوا یکسبون بیا درېیم آیات کې د دې منافقانو نور نښې ذکر کوي الله نبی علیہ السلام ته وایي که ته یوې ډلې ته د دې نه واپس شې نو دوی تا نه اجازت غواړي دپاره د وتلو د سخت په موقع باندې به دوی ملګرتیا نه کوله او چې پوه به شو چې اوس سهولت دی و د مؤمنانو ته مال غنیمت ملاویږي او اندازه به دا وه چې دوی جنګ ګټي نو بیا به نبی علیہ السلام ته وی موږ اجازت راکړه چې لړ شو د سره الله نبی علیہ السلام ته وی چې په سخته کې د سره ملګرتیا نه وکړې نو اوس ځان سره مه پرېږده فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا په سخته کې ملګرتیا نه کوله نو اوس ما سره مه راځئ ما سره زما دشمنان مه وژنئ تاسو اول کې په ناسته خوشحاله شوي ځئ کښېنئ فقعدوا مع الخالفین کښېنئ سره د وروستو پاتې کېدونکو د ښځو سره کښېنئ فرح المخلفون خوشحاله شو وروستو پاتې کړی شوي بما قدم په ناسته خپله باندې خلاف رسول الله وروستو د پیغمبر د الله نه پیغمبر د الله جهاد له لاړ او دوی پاتې شو په دې پاتې کېدو دوی خوشحاله وو وکریو او دوی بد ګڼله یجاهدو چې دوی جهاد وکړي باموالهم په لګولو د مالونو خپلو انفسهم او په کړولو د نفسونو خپلو فی سبیل الله په لاره د الله کې منافق به د الله په لاره کې د الله د دین دپاره مال نه لګوي منافق به ځان نه کړی د نیکای په کار کې د الله په لاره کې وقالو ووایي دی لا تنفروا فی الحر مزئ په ګرمای کې نورو ته به وایي ګرمي ده مزئ سړی جهاد لا تنفروا فی الحر مزئ په ګرمای کې موزئ جهاد له په ګرمای کې قلو آیا نارو جهنم اشد حرا اور د جهنم سخت دی په اعتبار د ګرمای د جهنم ګرمي ډېره سخته د جهنم د اور ګرمایش ډېر زیات دی او آیا اور د جهنم اشد حرا سخت دی په ګرمای کې سخت دی په اعتبار د ګرمای زمونږ شیخ صاحب الله دې ښه ساتي درس کې پله واقعه ووي کله چې ما درس شروع کړ شیخ القرآن نور الله مرکزه وفات شو نو لومبني درسونه په ګرمای کې نو یو هغه وخت کې به خطونه یو طالب ته چا خط لیږلی چې پنجپیر کې ډېره سخته ګرمي ده هغه خط راولېږه چې زه به درس له درغلی یم خو ما ته چا وایي چې ګرمي ډېره ده شیخ صاحب ما ته وایي چې جواب کې ورته دا آیت ولیکه قل نار جهنم اشد حرا اور د جهنم سخت په اعتبار د ګرمۍ د دنیا داسې ګرمي ده قلو آیا نارو جهنم اور د جهنم چې سړی د اور د جهنم نه ځان بچ کوي نو دنیا کې به ځان تکلیف لور کوي ځان به سخت لور کوي ځان به کړی ته به د دین په کار کې ځان ګرمای ته هم نیسي ځان به سړځای ته هم نیسي دا نه چې په آسان کار کې ملګری او په ګران کار کې بیا ملګری نه دا د منافق صفت دی چې په آسان کار کې ملګرتیا کوي او په ګران کار کې نه کوي مخکې تیر شو لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیهم الشقة کوي سامان نږدې او سفر درمیانه نو دی بیا ستا تابعداري کوي بیا سره ملګرتیا کوي خو که سفر لري ولکن بعدت علیهم الشقة ګران دی په دې باندې
تکلیف برداشت کول په دین کې سختی برداشت کول په دین کې بیا سخت ته دا منافق د ټینګی نه په آسان کار کې به ملګری او په ګران کار کې بیا ملګرتیا نه کوي قلو آیا نارو جهنم اور د جهنم شد حر سخت په اعتبار د ګرمای لو کانوا یبقون کاش دی پوی دی کدی پویدل نو داسې به نه کول او نه به داسې وي فلیذکو قلیلا او د خاندي لګم ولیبکو کثیرا او د جاړي ډیر یا او به جاړي ډیر جزاء بما كانوا یکسبون او بعض عالمان وی دا فلیذکو قلیلا ولیبکو کثیرا دا امر دی دا دواړه صيغه د امر دی امر غایب فلیذکو امر دی ولیبکو امر دی خو امر په معنا د اخبار سره دی جزاء بما كانوا یکسبون سزا ور کړی شي دی ته سزا په سبب دا چې دی کول دی چې کوم بد اعمال کول منافقت کو دای سزا به ته ملاو شي پیر رجا کلاو کو واپس کی تعالی الله الا طائفه منهم یوډل تر دینام پستاذنو کال الخروج نو اجازه واړي د استانه د پاره د وتلو فقلوا آیا لن تخرجوا معي ابدا چره مزي ما سره چره ما سره مرازي ما سره ملګرتیا مو کوي ولن تقاتلوا معي عدوا موجني ما سره دشمنان زما په دین باندې بزان پورا پویا کې بعض کسان وی یره دا شاعت والا دا پنځپریان دی سختی کوي دا متشددین دي نو د دې آیات بس معنا کې بیا نبی علیہ السلام تعالی وی چې د سرزین او توای چې مرازي ما سره زما دشمنان مو وجنی دا سختی نه چې تاسو یو سړی وی زه سره زما او توای مزه را سره ما سره زما دشمن مو وجنه نو دا سختی نه منافق سره بکې سختی مخکې تیر شو یا ایو النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم آیت نمبر 73 کې اے نبی علیہ السلام جهاد کوا د کافرانو سره په تور باندې او د منافقانو سره په جبا واغلظ علیهم او سختی کوا په دی باندې منافق سره به سختی کې په دین کې صرف نرمي نه دي په دین کې سختی مشته چې نرمه هغه چا سره بکې چې هغه ناپوه دی جاهل دی نو هغه سره نرم او کا پسته خبر او سره وکا او چې په زدو لار دی زدي دی نو منافق ته بیا هغه سره به سخت خبره کې هغه سره نرمي بیانشته د منافقانو د نبی له سلام سره په سخته کې ملګرتیا نه کوله او چراته براله نو بیا وسره ملګرتیا کول موږ د سره زو نبی له سلام تعالی او توای چې ما سره مزي فقلوا آیا لن تخرجوا معي ابدا چره موزي ما سره چره ولن تقاتلوا معي عدوا او موجنی ما سره دشمنان زما انکم رضیتم بالقعود ادا بس آسان اعتراض دی دا پنځپریان متشددین دی شاعت والا سختی کوي نو په دین کې سختی مشته کنه صرف نرمه خونه خدا اعتراضونه زګه کوي چې د قران ناجزان خبر ني او که خبر یو بیا اعتراض کوي نو بیا به ته جاهل نه وای بیا به ته ظالم وای ظالم زګه چې د قران نه خبر دی چې قران کې سختی شته او دې بیا مې اعتراض کوي نو ظالم دی دا دین کې سختی مشته دین بزان د دین نه بزان پورا خبره دا سختی ده فقلن تخرجوا معي ابدا وایا چره موزه ما سره چره ولن تقاتلوا معي عدوا او چره موجنی ما سره دشمنان زما ولي انکم رضیتم بالقعود یقینا تاسو خوشاله شوي پناست باندې اول مره اول ځل دا سخت په موقع کې تاسو ملګرتیا نه کړې نه تلی ناس وي کورونو کې اوس را سره مزي قران موږ ته دا تعلیم راکې چې اوسړي سره په سخته کې ملګرتیا او نکړه پراته کې د سره کوي وای مرزه را سره ته په سخته کې چته وي
انکم رضیتم بالقعود اول مره. دا صحیح ملګری هغه چې ستا په سخته کې په کار راشي او په سخته کې سره ولاړي. انکم رضیتم بالقعود اول مره، یقینا تاسو خوشاله شوي په ناستې باندې اول ځل. فاقعدوا مع الخالفین، نو کینئ سره د رستو پاتې کیدونکو. نو رستو څوک پاتې شوي؟ کورونو کې ښځې، کینئ سره د ښځو. د منافقانو لومبی صفت ذکر کړو، سستی او ناراستی. یا ایها الذین آمنو آیت نمبر 38 کې لومبنی صفت د منافق ذکر شو چې دا ناراست دي، سستی. یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله استثقلتم الی الارض. او مؤمنانو تاسو لا مؤمنانو ته ځکه وي چې په خولې خو ځان ته مؤمنان وي، دعوه د ایمان کوله. کله چې ویلی شي تاسو ته چې ځئ په لاره د الله کې جهاد له ځئ، استثقلتم الی الارض، درانه شئ تاسو ځمکې ته. نو لومبی صفت د منافق ناراستی وه، سستی وه. ناراستی دې ته ورسو چې خضولی ته جوړ که. فاقعدوا مع الخالفین، کینئ سره د رستو پاتې کیدونکو. واخر دعوانا